نکیږي د اسرائیل کور ته نه گئی او د قبطی کور سیږي علماء تعبیر کو دا بدقشن چلی څو پیدا کیږي د اسرائیل یا فلسطین او دا وطن بستان اخلي ته اعتراض وکړه ته کوي زبیدل ته بعض کسان وایي چې کافر ته وګورو د کافر بس خوبي تاسو د کافر په خوبونه اعتماد زم او سورہ یوسف بلولی او د کافر خوب بره شي په غیب تعبیرات کې دوه تنه خوبي ني یو زما په سر ټوکرای دا ابل زما په سر ډوړای دا او بل وې شرابونه خوب ثابت شي بادشاہ خوبي ني او یو وایان سربو خوار دي خوارای سربو خوري وګي تاسو دې د غټ سربو دا ته منی کنه منی وایم منه ما خوب نو د کافر خوب نو ما جواب چاوي د دې چرشیو چې پیریانو دا خبر اوري موږ ته کاهن وایو پیریان خبرو کې اسمان کې وغراشي د تخت چاته وینا او پیریانی سړي دا هغه وته وي اعتراض وکړه کاهن په خبره څه دی ماته درو چې تا مطالعه کړی او حدیث کتلې وی دا دی رسول سم فرمای کاهنان اس نه دي چاوي رسول کله کله خبرو کوي پیدا خو د اسماني خبره وي او دې سره نور خبره کله کې یو خبره ټیپي وي غلطي کاهنم پکې وي یقین به نشي کېدای خبر هو کله ټیکو کله غلطي شاهي حضرت ابراهيم عليه السلام په طرف په لارې باندې مصر باندې فلسطین ته تلو نو دې بادشاہ بي عزتي کړي وا بیت باندې کړي وا په بد نیت باندې الله دې خلاص کړه بچ کړه دا هغه وجنه بدلته غستل شي دا ټول احتمال دغم لري دام لري الله به خبري باقوال حکایت مستقل ومعظمها يدل فرعون يريد زما حکومت بلاشي فلسطين ورود میں فعل ما فعل وكان الله قدرا مقدورا نساء نک مراجنه کې اخلو ويستحيوا النساء جنکې به ساتل ژوند دي نساء خو ته نو يدخل بیا پکړي ويستحيون بناتكم وليداتكم صغيراتكم نو په اعتبار د آینده تی نساء جوړي او مقصد تی نساء د جنکې بلوي خدمتونه وکي او نور څه خپل خوا نو ځکه یو تخذیب ویل استعمال النساء مجاز یا حیا دي خاص اندام ته ویل تول به اندامنا چې حامله ده غیر حامله استحیو طلب يفتشون في حيائهن يلزم هل بهن حياء حبا حمل او حياء الفرج تفلش دا دوهمه ترجمه شو ها یو ځل ما په عالم دین دا ترجمه شته کې چې تحقیقات به د زنانو کول دا کم دي کې نه مورته به ځایوي حاشیه دلته روح المانی اسو کو استحیاء معنی استرقاق وینځي کول به خزو وفي ذالکم پدې مذکور کې بلا هو پیژنګ زین پوتن کې بلا د شپې غو شپې په ځای ته بلا وایي شي خزیا وسړی سره دي بلا په عربی کې څه ته وایي امتحان نو چې امتحان شنو هر څه پکې دم نه کړه ذالکم بلا لکی محنت بلا نعمت بلا قدر مشترک دواړه پکې دم نه کېدي شي نو کومراتنا بدی بچ کولو کړي په بيزارکم پدې بچ کولو کې بلا او نعمت ته احسان دې الله اګه پدې ذبح کولو کې دې نو پدې کې هغه تکلیف دې کنه نو باقي نعمت شنو بلا په نعمت شنو وګوره بلا دوړ ته ويخه ونبلوكم بالخير والشر فتنه اما الانسان اذا ابتلاه ربه ابتلاء فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن واما اذا ابتلاه فقد رزقه فيقول ربي اهانا دوړ ته ابتلاء ویل شي ابتلاء تغمصه ابتلاء او عظيم دير لو امتحان وإذ فرقنا بكم البحر كم وقت چې اوشلو پتا سو من دریا یو ترجمه تعدیت پتا سو اوشلو تاسو وتلی او بعد تغبر غیب شو کېدو بكم بعد تعدیت یا بكم متلبسين فرقنا متلبسين بكل البحر تاسو په وسط دریا سره نو بعد تعدیت نه اخلي نو فانجيناكم تاسو بچ کړئ وغلا فرعون غرق فرعون او دریاب ندی اخلي دریا یقول زمخه او داغه وی د یو طرف او د بل طرف مسکی څلور پرسخ دي یو پرسخ 3 میله دي 12 میله فاصله سو کوینی له خدای پکې نه دي اکثر علما راځي
وی ولا سبا نجاتهم داولی په دریاب بچ کړو ځکه چې موسی علیه السلام دریاب په وجه بچ شو کنه الله دا غي سره مناسبت پیدا کړو خلق یې زبا کول او دی وړو کې دریاب تللی دی الله دې بچ کړی وانتم تنظرون تاسو کتلو تاسو نه مراد څه دي لار دي که تاسو دي خو وخت نه وړو انتم وآباؤکم تنظرون الته قتل سه قتل دا حالات قتل او د دې دوه تفصيلات کوم دي قران کې صفانه شي وعد حبي کې خروج بني اسرائيل ونعتهم وهم في البحر وفي كده خروج فرعون بجنوب بغير حكايات مطوله جدا لو القران والحديث الصحيح عليها ولا على بشان حق شيء غدي من طريق ودي دلتوي نقل شي بعد قوم مساوي اين صاحب اصحابنا بدريات بدل شو غي زي بخبل اغه نه چې موږ انت موسی عليه السلام په امسا ولا دریاب کې سوري پیدا شو ما یو سمانه دو درې کال مخکې مستلیو چې هوا راغلی او دا دریاب شته او دا شي دي دا الله حکم دی په تور د خلق عادت باندې دریاب بهيږي نه بهيږي مخکې اوس مخکې څه ویلي اسباب کې اثر شته او کنه وبو بهيږي کنه مای بهيږي عادت د الله چې دی بهيږي نه بهيږي اګه ما ته دې خبره کې او وبو کې اثر شته بهيږي او کله ونه بهيږي نو بهيږي نو بهيږي اسباب کا اثر شته خو انا بکیږي چې الله وتعالى ولدي چې مالک الوصف معجزه ده وإذ وعدنا موسى 40 هغه وخت هم یاد کا چې موږ وعده موسی عليه السلام سلويخ شپه چې سلويخ شپه به ته انتظار په یو ځای کې راځي په ورستو براشي ډیر شپه پاتنه نه هغه سلويخ ورستو شوی نه دا دوه او وعده خود سلويخ شونه شو وعده خود انتظار شوی د مقبول غدا نو انقضاء 14 شهور 40 ختمه ده د سلويخ شو وجدا سلويخ په دې شي کتاب بدر ثم تخصم الاجر بیا تاسو وګرځو سخیرا معبود من بعد پس تسلو داغنه او تاسو کتا د ثم ترجمه مخکې ما کړو ورس ترجمه هم کولای شي ترحی او ثم استباد ډیره پسند خبره ده یو ځل تاسو سره وعده وشو چې اسمان نه کتاب راځي او تاسو په دې وخت کې د سخی باندې او د اتخاذ دو ترجمه یو ترجمه جوړول ایو ترجمه ګرځول دلته ګرځول جوړول ټول نه کړي جوړول خو یو سړي کړي او ګرځول ټول کړي ثم اتخذتم له بیا وګرځاو سخی ده بل معبود مفعول غاړي ثم اتخذتم له اله سخی معبود کو من بعد ذهاب موسی چې موسی ګرځو وانتم ظالمون او تاسو زیاتې کوونکي سو کوئی سخیچو ناغاز خیشی و حقیقتا دام چوی حسن بصری اسو کوئی نا حقیقت کے سخینو جمهور علماء وی شکل سخیو او هوا پاکی در نکیدا او آواز بیکا او خشتقون دیو دیو حقیقت دا بجو معبودین او دا غیدا مسلکو چه اللہ پاک و خلقو کی حال کی دیشی دا غلطی دا غیدا پیدا شو ثم عفونا عنکم دا ثم بیا تفاوت دی یو در سخی معبود کول او بیا معاب کول دا نی پکار وما معاب ثم عفونا عنکم بیا معاب پس دی واقع لعلکم تشکرون دی پاس دا اللہ شکریہ ادا کئی وضع اتینا موسی الكتاب اگر وقت یاد کئی چتا صورت موسی علیہ السلام دا کتاب والفرقان فیصلہ کون کی یو کتاب دی نمی کتاب بل نمی سلے فیصلہ کون کی یا معجزی یا کامیابی لعلکم تهتدون لرفایت رسول الله بیا وإذ قال موسى لقوم يا وقيات موسى عليه السلام قوم يا قوم انكم ظلمتم انفسكم تاسو زیاته په خپل انفس باندې څنګه په اتحاد او الاجر چې خیم معبود کړي په ضرور تاسو باندې خیره معبود فتوبوا الى باركم توبه سيقول بارك فقتل انفسكم ځان قتل کړي او دا در لخذ ک تاسو په دې پوهیږئ دا قوم ترجمه کوي قوم څه کوي ودا اسم جمع ده د خپل لفظ نه مفرد نه لري واحد پکې امرؤن دی خدای د جمع او اکثر مستعملي په چا کې پسړو لا يسخر قوم من قوم فما ادري وسوف اخال ادري قوم آل حسن ام سو په دې نه پوهیږم کله چې پوه شم لا آل حسن قوم نه خزینه خزي قوم ځان نشي کله کله په خزي دنه کوي تابعداري په حسره قال موسى لقومه انت خزي دنه تغليبه
او بارک چې کوم خالق ته وي اصل کې بر اذان نه کول ته وي یو شی چې بل سره بل شي جوړ کی او خالص لکه د خاور شي جوړ خاور پکې نه خالص ته وي یو سره نه جوړي جوړ شي غیدم بر او فقط ځان قتل کدی توبه قتل وي دا په تفصیل توبه سي او توبه سره قتل اکدا تتیمه وي توبه رجوع ته ویل شي او دا تیمه فاشو د تعقیب دا غینه پس هم قتل او یو ترجمه ځان قتل کوي یو ترجمه یو بل قتل کوي یو بل قتل سره خپل قتل وي دا سم یو دی مذهب یو دی او دې کې دا مطلب پیدا و د څه په اړه خدي لکه چې بارئ د توینا کوي خالق د توینا ففعلتم دا پکې وته توبه له اسلام دا پتا الله قبول توبه سره ففعلتم فتاب علیکم دا پکې پټ فتاب علیکم دا جواب د شرط ان فعلتم فقد تاب علیکم یو د سوره یا ففعلتم عطا او انه هو التواب الرحيم الله توبه قبول کوي نه باندې وإذ قلتم يا موسى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد لن نؤمن لك مونږ نمر سو کو دا غبیا کسان دي چې موسی عليه السلام بوتلی دي چې الله پاک زره خبرې کوي دي دا خبره ده غي کده بل څه څه معلومه خبره خو کی سو کو یاره اسو کو نه چې تورات راوړ کنه پاک څه مسلې وګراړي ودا مونږ نمر لن نؤمن لك مونږ ستاسو خبر یقین نه کوي دا الله کتاب حتى چې موږ الله لره مخامخ جهرتن پډاګه لفظ ترجمه په زوره معنا اعلان دا یو بل بحث ورو کچته الله لیدل په قیامت کې شته وکړي سنیانو شته معتدله وي شته هغه خپل دلایل یو ځای کې دایي دی لاس کدا خبره ممکنه خبره او جایزه خبره وي روا خبره وي نو الله په عذاب ولري خو معلوم نه راوي ځکه خو عذاب کوي اعتراض دا دغه زمون جواب دار چې دی ویلیو چې پیغمبر خو پیغمبر ثابت شو معجزه باندې اوس بیا پیغمبر نه منم نو سره چې پیغمبر منی نه په عذاب پدې کافر پدې شو پدې نه کافر شي پیغمبر معجزه ښکار شو دي دا سره بیا لګي وي موږ نه مونږ نه عذاب پدې بل هغه چې وی ته الله ویلو ستاو د ما پشان دغه شنو کولې دل نشي کېږي فاتكم الصاعقه وني ولتاس الهيبه تواس تندرتم وانتم تنظرون تاسو کتل دغه آثار ثم بعثناكم بيام ذکرې من بعد موتكم پس دې مرخصاص دا موتكم ځکه وی چې باس کله او د شوی سره ونسي لکه به اصحاب الكهف ته ویل شي ثم بعثناهم دلته ذکرې پس تمر لعلكم تشكرون لفاتا شکریا ادا کړئ وظل الله علیکم الغمام سورہ کوم پتاس باندې ورس فيه تلاری میدان دی خار خپات شو آبادی نشته دی سورہ پکار دی ورس راغله وانزلنا علیکم المن وراولکم پتاس باندې من لفظ ترجمه احسان فهموي احسان او من دلته خلق وي یو د غبین پشانته او شی څنګه راځي څوک د پرخه په شکل څوک د کندو په شکل دلته پکې کې تورن جبین خوب تریو سلوان ورزان څوک په خبره ته دام پکې خبر ده څوک وینا را بغله هوا برال را بو سدي بنول څومره چې نیو او کلوا من طیبات ما رزقناکم دلته بیا پټ سره او باسخه کلوا سره امر حاضر خوري تاسو خورا کوم ما ته نشته نو څنګه کولو دلته به دا تقديرات او باسي وقلنا لهم كلوا غيتم ویل قائل لهم كلوا یا عطف روبسا یا په حال قائل لهم كلوا خوري چې کله امر حاضر راشي نو التبدا تقدير خامخا کېده چې حاضر خود تغنش وقلنا لهم كلوا یا قائل لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم د پاک هغونه چې موږ تاسو درکړي حلال وخوري بعض علماء سره چا په کډوړي کې دې مطلب راځي خلا فظلمون پټ پکې کېده او فظلمون زیاته خوري او ذخیره کوي مو پټ کوي خوري ذخیره کوي دي ظلم او ذخیره کوي یا فرق مکوي د مالدار د فرق یا شکریا ادا کوي ظلم په دې معنی شکریا ادا کوي یا مالدار کو غریب نه ور کوي یا ذخیره کول کې هر څه وما ظلمنا دي زیاته نو کړي په زیاته خو کړي خو په مونږ نه دی کړي
ولكن كانوا انفسهم لكن بخپل نفسهم ما زیاته وإذ قلنا ها تدخل هذه القرية ورتموا ولا ذيك التوردمش سوق إذا بيت المقدس سوق أريحة كذا موسى عليه السلام خبره کې موسی عليه السلام په زمانه کې بیت المقدس تلین دي نبي په بل کړه اکه ورسته خبر عيسى عليه السلام زمانه یوردن نشي بیت المقدس فكلوا خري من هذه كلنا يوم حيث شئتم تستغفر غدا فراخ به وادخلوا بابا دن في دروازه ده خار دروازه ته یا د قبه او د گنبد او د باندې دروازه ته سجدا په لغت استوي انحناء سرم کتکا او تطامن سر کتکي ورزي یعنی عاجز الصلاه لغت کی سجد استوي عاجز کته سجدي معنا شرعي شي مخفض مګه کېده او وانس بیا خو نه کیږي کنه نو کوئی معنا تزلل صلاه سپکواله وتنم فتح کړي دي خو تکبر په نشمانه مور دی دسی مطلب دی لکه څنګه چې پیغمبر خدا وطن پته کوم مکه معظم تاسو ته کتلی وي پیغمبر خدا به اثر څخه کته کړي په دیو خماني ادوخه دې قب سره بلګېدو خبره پوښي تکبر باندې کوي وقول وای حته امرك حته مسالتنا حته مبتدا شي خبر رو بسو خبر مبتدا امرك کارستا یا الله کمول یا حته مسألة راحت زمن مطالبه د کم او زمن ګناهونه وقو سنغفر لكم وطايكم استاسو غلطي بس معاف وسند المحسن او زياد بكم خ عمل کوم کولرا دلته جمله جزاء نه کلام جزاء را ونزيد المحسن ونه وسند دغنا جزايات نه وستو محسن خو اسه غله خو زياتوما استاسو ګناهونه معاف فبدل الذين ظلموا فعوض کې واغسته فبدل کې ظالمانو یو خبره سوا دا دی ویل شي بعض مشران دا دعا ترجمه کوي بدل ک ظالمان یو خبره چې دي ته ویل شو د څه ونه ویل غیر دا ویل شي بل خبره بدل کړ بیا خو نقصان نشته بدل ک ظالمان یو خبره سوا دا دی ویل شو نو بل خبره بدل کړو نشي فبدل کې وغست بدل الذي استبدل الذي ده بدل دو مفعول یو مسبوق الواجب فبدل کې وغست ظالمان یو خبره سوا دا د دې سرکه تکول په ځای سینې داس او د حتتون په دی وی حنتتون وی حنتتون غنم په دې وخت کې تفسیری قرطبی نقل کوي بدعت یو نونی بدل کړو نو عذاب راغی یو نونی بدل کو زیاتې او کمې وکړو نو چې سره قضا عمري زیات کړي زما طرف نه کوه بل یو شی زیات کی نو سوي یو بدعت وکړو قصه دی ورانه یو نون دي زیات نه قصه را ورسوه نو ځان نه پکې ډوري مسلې پیدا کړي بدعت په دین نه راوښه فانزلنا على الذين ظلموا راولكم ظالمانو متسن عذاب من السماء بما كانوا دي بنا فرمائے وقد احتج بعض الناس بدل عذاب مرتب وتبديل باندې كما اقوال چې نقل شي عقب وايد ځان بزياته او کمه نکه دا پکې هم یاد درا بدعات رسومات منکه ځان او مسلې نه جوړي بیا دلته پکې بل خبره فانزلنا عليهم فکر خداوا چې کوم شی مخکې ذکر شي صراحتا نو دوباره په ځنی ځکه چې مقصد خو ابهام تفهیم دی مقصود الفاظ نه دي او ضمیر لنګ دی نو دا ولي اعتراض نقطه او جواب وضع کو د مظهر پر مصبر ولي کو علت ته اشاره کوي عذاب ولې راغی ځکه چې عليهم شنو سبب باندې ولې هغه په وجه مو مقصود فانزلنا على الذين ظلموا عذاب سبب څه شو ظلم او چې سبب معلوم شو نو حکم هم عام شو سبب عام شو څوک چې ظلم کوي په عبادت راځي څوک چې ظلم کوي په عبادت راځي نو وځه د مظهر شو په د مظهر مقصد نه ده چې سبب د عذاب داو نو حکم هم عام شو څوک چې ظلم کوي نو عبادت بما كنتم بنا فرمانه کوي ويستسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر هغه وخت هم یاد کا چې وبوغتي موسی سره خپل قوم اوس کې قرطبي لیکله نو استسقاء مسلې ته معلومي باران غواړو باران نه کیږي نو چل وکړو استسقاء مسلې شروع کړي استسقاء د شي کوم کیږي او د شي کوم کیږي او بیا په طریقې ټول تفصیل باندې فقہ شروع کی حدیث وایي دا معنی هغه د شي الفاظ ګوري بیا اشاره کوي دنه وبغواړي
او استسقا لپاره درې طریقې علما لیکي. یو طریقې دا چې منځو کا دعا وکړه، دویمه خطبه په دعا کې دعا وکړه، دریمه بهر ته وځه 2 رکعات منځو کا طریقې څنګه ځوانتي. فقلنا ویل مونږه اضرب بعصاك الحجر، وها په خپل امسا باندې کاڼي. په دې وخت کې زمونږ سر سید احمد خان صاحب دی، هغه تفسیر کړی دی، بیان قرآن په مال زلین دی، خو سي احواله وي اوای چونکه نیچر په کم شی چې د عادت مطابق قبیله داغینه په خلاف نه کی، د کانه وچته په امسا باندې کانه ونه ودرو نو چلو اوس ترجمه کوم. فقلنا اضرب سفر بعصاك د خپل امسا سره الحجر په غره دا غره نه ملکه کی بل چینه نو سفر وکړه د خپل امسا سره په دې غره نو ته چینه د وګوس کې. لیکن مونږ چې وایو خوارق څه ته وایي؟ د اسبابونه والا تر کرامت څه ته وایي؟ معجزه څه ته وایي؟ اسبابونه والا د اسباب ولاندې کې غد هو کسب وي، د اسبابونه والا تر نه هغه ته سوي معجزه او کرامت. نو دا لختره والا اگر دې د بل چا په لخت کار نه کی استا په دې بکی او چې ته ما ته ویل کړه او کاین راس کیږي. اوس دا غي طریقه ده وو څنګه وي نو علما اوس بي ځای او غیر نقل کوي څنګه بلوي کاډو بحث نه کوي مګر الله قدرت او اسباب ولا پیدا کوم څنګه الله دې په دې ور بلې کاني کی طاقت پیدا کی درخ کولو د جسد زمګه نو برکا کی شارخي ماشين جوړ شو. دویم دا کانه لګي هوا راکاږي او بیا یخی کو تبرید کوي او بیا پسې وای کته مطالعه وکړم ته په خپل پوښ او ته مطالعه نه کې بل شي دي چې هغه مقناطیس دی دا کان په یو سره مرکای راکای دا ولي بعض دي چې هغه یختلل کوي بعض پرګه تاسو مطالعه نه کړی کوم مطالعه وکړي دا خبره وتا سن کوي طریقه څه ته ول اصل مو تفصیل او بیا چې سودی په کل نظر بعصاك الحجر فامساكنا قد علم كل ناس معلوم پر دلته عالم معنی عرفه معلوم ته هر یو خاندان هر خاندان دول خاندان مشربه فل قدر زید او بلس کلو او کلو وشرب وقلنا لهم كلوا بياتهم ورتموا قائل لهم كلوا خري سكي خري ميوي مخکې من سلوا واشربوا سكي من رزق الله دا الله الله درکو ولا تعصوا في الارض مفسدين زیاتې مکوئ پس مکه په هند فساد کې خوراک او سکل چې کوي په دې کې فساد نه کوي د حد نه زیاتې نه کوي مالداران. وقد انكر التبعيين هذا الواقع كيف يقول خرج الماء العظيم كثير من العجل الصغير وهذا ممكن دي تصور قدرت الله نه کوي کده کوله و یو کان د بل نه کان نه منډي وਹੀ دا وਹੀ تاخذ الله قدرتنا ليكي. وإذ قلتم يا موسى لمثل طعام واحد ومل داسو اي موسی عليه السلام څنګه دې نشو په یو قسم طعام باندې یو طعام باندې دوه درې دي خو یو قسم دی. فضلنا ربك سوالو قسم په خپل ربنا يخرجنا مما تنبت الارض جرو بس هغه چې زمکه راوړي من بقلها سبزي وقصايا وتري بادرنګو دا وفومها فوغي تموي شاپ غنم ويل وعدسها مسور هو ته مسور وي نسكو ته هم وي وبصلها پیاس هم الحنطه او جماعه الصوب كم شته قال لي تستبن الذي بدل کې اخلاق شي هو دا چې غلان دي د دې قیمت او د قیمت له فرق دی او بالذي بدل دا کې هو خیر څه اخلي خبر دی او ناکار اخلي اهبطوا مصر كل شيخات لا شيخات لا په اخر کې ملایي فإن لكم ما سألتم شيء بارك الله سبحانه وضربت عليهم وذلة وانخل ولا شپدي کول سپکواله او مسخ مسكين واله ضرب وهلو ته بیا وسکولو ته نو په وشو په دې وخت بیا مشران لیکي چې يهوديان همیشه لپاره ظالم يهوديان همیشه لپاره ظالم او یا خو ځکه چې پردي حکومت کې اوسي په ټیکس په زیات شي د انکم ټیکس په بیا ډیری کنه د دې وجه دوه مالدار شه دوه پیسې ورکړي او دا الله عادت ته ابن کثیر شروع کا ایرانیانو په حکومت کو پلان کو بیا مسلمان راوړي مختلف دعوت وارو
اعتراض وکړه یهودي حکومت ولې یهودي حکومت ولې دا خو ځای جواب دی اکثر په حالاتو کې ذلیل شي په هر وخت کې ځای شو خبره شو مولانا مودي په کتاب لیکي وایي چې الله يهود را کوي نه ګوري نام یادو دا د عبرت لپاره او سبق پاتې کوي چې دې پیغمبرانو به ذکر کړی دا حالت ده نو چې ټول ورته حالت سپکوالي بیا خو ختم شي یا مسلمان شي یا به هندوان شي یا به سیکان شي یا به عیسایان شي کله کله حالت راولي شرکه دا د دنیا عادت ته او ما هو نه دا سمانه حالات کې بیا په خپل ځای پاتې شي او غالب دا چې ذلیل مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم نقل کوي اين واسقوا الا بحبل الله وحبل الناس دی به ذلیل یا خو بد الله سره وعده وکړي نظامیان بشي یا بد شاه سره معاهده وي کله سبا د امریکا او د پلان کې سره معاهده وشي دا په بنیاد دی خو خپل نه په خپل باندې شي اواز پاتې شي یو مسلمان ته نه خو الته امریکا او د برتانیې او فرانسې شور ولا شاکړه ده بنیاد ولا خو اول روس اول اصل کې تاسو تاریخ وګورئ مولانا احمد حسین احمد مدني نقشهات آی کو ته او دا غینه پس بیا دا امریکا دا او دا برتانیې دا او دا فرانسې او دا پلان کې او مسلمانانو سره مړم هغه میږي فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم ذلة المسكنة وباءوا بغضب من الله واپس شو دا الله پوسټي دا ولي ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله دا دي وجه دي بکافر کېدل په احکام الله یو ثواب راشه دویم وقت النبيين پیغمبران دی وجه بعض حضرات سمو چې پیغمبران چا وجلین دا ظاهر القرآن انه قتل خپل معنا خپل موجود څنګه پرې دي نه دا قتل معنا جنگونه او د روایت ته ابن کثیر او غیره شی پیغمبران وجلین په سونو باندې بغیر الحق بنا حق دا اعتراض کوي بغیر الحق دی ولګاو کنه پنا حق نو معلومیږي چې بعض وخت سره پیغمبر وجین په حق او ذکر عقیدت کې خوده شو پنا حق پټي هودي او پنا حق هم په حق کې دي شي په حق کې دي شي ځکه چې په حق کافر کېدل دي اله به وجه زنا کول یا ټول قتل کول یا غوړه کوي الجواب ده بغیر الحق في انفسهم غري على طريق الانصاف فنفس الامر کې خو پنا حق دي خدای دې پسینه کې پنا حق دي خو بیا وای اعتراض کوي دي خو اعتراضونه کول دا یو کړه ما په واقعاتو کې دي کې انصاف وري دن نسنه کې اشف ضرور خلق مخې د چیرې وکاو د چیرې وکاو د چیرې وکاو او چې په دن نسنه کې وګوري چې موږ سې کړی وې سې دي کړی خو اسې اړه فلا او ذلك ما عصوا دا د دې وجنا چې دي بنا فرمانی کوي وکړ د حد ملک دا قتل ولیکو کفر ځکه لاول ګناهونه ده حد زیاته شو د دې نه پس بیا قتل تو کفر توسل او دا غي نه پس په سر رسول دلته وي بعض ملحدان اعتراض کوي په قران القران ان نرسل رسولنا هم د رسول مدد تناقض دي مقتولين انبياء دي او موعود بالنصر رسول اخو د رسول بحث دي او دلته د پیغمبرانو بحث ته په دې ورته فرق نه بل احسن بل جوابكم چې مراد هغه رسول دي یا هغه انبياء دي چې هغه د جهاد وینا شوی دا غیمه انور وجلی بعض مشران په حقیقت کې ناشنا کنه ځان یې اړي ظلم څه ته وایي ظلم کمی ته وایي ظلم تنکی ته وایي دا اول کې ځکه ظلم څه ته وایي د لغت خبرې کوم کا دا هم غب په پرې دي زموږ په خلک نحو هم غب کړي دي عربي هم غب کړي دي حدیث هم غب کړي دي لغت هم غب کړي دي دا ظلم دی اصل تحقیق دا دی 186 صفحه مفردات القرآن ظلمتم کی هر ځای کې ظلمتم راځي کنه نو 186 د خپل طبيعت خبري باندې کوي په لغت کې صيغه بوایي دا زموږ مقصد دی اسی تین سو خطا شو هذا بل دا جمله جديد خير او بيوسته دا مفرد القرآن 318 دا نور ورته بيوسته يقال في تجاوز ما لحق چې دا حق نه سره لغون دي اخوادي خوشي
الذي يجري مجرى النقطة الدائرة دائره ہوتے جنے کہا چاپیر یو شی او په دې منځ کې یو نقطه کېده او هر طرف ته دا خط برابر دی هغه ته سوې دایره نو حق ستوي خالص د هغه دایره غمستوي ويقال فيما يكسر وفيما يخل فلك يم ډیر من التجاوز ولهذا يستعمل في ذنب الكبير لو غناتم وفي الذنب الصغير پوری ولذلك قيل لآدم في تعديه ظالم وفي إبليس ظالم وإن كان بين الظلمين بون بعيد لك سنچ ما زرال ستوي دا نیغی لائنا کگیدل نکوچت ویوک لگوی ظلم ستویلشی دا حقنا تجاوزم با او حق سده لکه یو گول دایروی دا غی پا دی منز کی یو نکتوی دا غی لگ افقادی خوش شوی پا قصر شوی که پا خطا سر شوی که لگ کار دی اکڑو که دیر دی اکڑو خوچی دا غی نا افقادی خوش شوی ولی ظلم شن نو آدم تب هم وائی ابلیس تب هم وائی اگر ظلمینو مز کی لکه سنگی دا فی دلال مبارک موی یو مسئلہ یو بل بحث و بیاکم امام رازی رحمه اللہ پدرین جن کے بحث کرے دے چې دا لفظ به نه وایي چې پلان کې پیغمبر نعوذ بالله ظالم یا فاسق بے ادبی کانا ظالم ظلم کړو په هر معنا چې اوس نه دی دا رنګ کانا فاسقان چې اوسړي ته نو وو لیکن اوس به دا لفظ نه مستعمل دا به اساسيات وقال بعض الحكماء الظلم ثلاثه انواع ظلم الانسان بين الله انسان او د الله په مس کې کمې مونږ یو نه کړو چې ونیونه حج ونه د الله او انسان خبر ده ظلم شو واعظمه الكفر والشرك والنفاق ولذا قال ان شرك الظلم عظيم واياه قصد على الله الظالمين والظالمين اعد لهم عذاب اليم في ايات كثيره ومن ظلم من كذب على الله ومن ظلم ترى الله كذبا والثاني ظلم بينه وبين الناس دویم ظلم د انسان او د انسانانو په منځ کې ظلم وجزاء سيئة سيئة الى قوله ان الله لا يحب الظالمين شاشي بد کړي بد ورکو الله دوسرے ظالمان چې په بل چا باندې ته پټه اخلي کوټه مال ته دولت ته عزت اخلي دا ټول ظلم انما السبيل الذي يظلم الناس ومن قتل مظلوما والثالث ظلم بينه وبين نفسه الانسان وخپل ځان واياه قصد بقوله فمنهم من ظالم نفسه ظلمت نفسي ظلموا انفسهم فتكون من الظالمين اي من الظالمين انفسهم ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه وكلها زلت بالحق ظلم للنفس دا ټول ظلم دي فإنسان في اول ما يهم بظلمه اول چې انسان قصد ظلم کوي ځان ته ذاتي کول فالظالم ابدا مبتدئ بنفسه في الظلم ولهذا قال في غيره وما ظلم الله لكن كانوا ولكن المقصود يظلمون لم يصيب ان يظلم جاء رسل روان دي يظلمون دا ټول ظلمونه لم تظلم شيئا لم تنقص نو چې شی اخوا دی خوښ دا ټول پکې ظلمونه شو دا ما څو ویلې 318 صفحه قرآن د لغت کتاب ته چې نه زه خپل پلان کې کتاب مې پلان کې یو کاسه خو لغت نه ته ویل ته زه قرطبي ګورم مې زه قرطبي مې څه سواله 309 ته قرطبي نه ګوري بیا شي نه ګوري رضان لګي الظلم اصله وضع الشيء في غير موضعه والمظلومه التي لم تحمل قد ما كمظلومه كل شيء لي وقفت فيها وسيل لا وسائلها عيت جواب الماضي ويسمى ذلك التراب الظليم ورستو واذا نحر البعير من غير ذلك هو خلال شيء فقد ظلم ظلم الذو سقانا ظليمه طيبه بروان اشعار 310 بیا نورستو راوړې دي قرطبي میراوړه او دغه مینول راوړې ابن جرير من راوړې ابن جرير حواله کې دغه غدا ده 225 186 عند اهل السنه وكثير من العلماء وضع الشيء في غير موضعه المختص به اما بنقصان او زياده واما بعدول عن وقته او مكانه زي بدل کا هم کمه وکنهم زیاته وکهم تیم بدل کهم او زي مکان دا ټول ظلم
ظلم دی وکړو د ماسپخین مونږ دی په مازیګر کې وکړو د مازیګر مونږ دی په ماخام کې وکړو ظلم دی وکړو په جمعات کې مونږ نه کړ په ډیران دی مونږ کو ظلم دی وکړو هر یو شی چې به ټیم شي به وخت شي به مکان شي زیاتې وشي کمې وشي ټول تسویل شي دا ځکه چې زموږ بعد مشران سوي نو ذکر دی اصلي دی دا وضاحتونه دي لپاره بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والسابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون پرون ویلو دا د ما قبل تتمه او تتمه څنګه کله ما قبل سره تعلق شي د ترغیب کله د سي د ترهیب کله يرول کله خوشاله کول مخکې خو يرول ذالک ما عصوا وكان يعتدون وغيرت اوس راشه ترغیب کې ایمان دی راو عمل صالح دی وکړو بس هر څه ټیک دا باندې چې الله د شمس مخلص خبره دا پکې نشته دي ان الذين امنوا الى اخره والذين هادوا الى اخره استدین پس ان الذين امنوا باندې اعتراض کو چې ایمان راوړل دي نو ایمان راوړو ان الذين امنوا اسم شو او بیا وایا من امن بالله خبر شو چا چې ایمان راوړل دي او ایمان راوړو نو ایمان په مخ کې راوړل من امن بیا څه کوي په اعتراض کوي نو ډیرو خلکو مراد نه د خلی مؤمنان دي منافقان آگا سان چې اظهار د ایمان په خلی کړي دي او آگا سان چې يهوديان دي اگر چې په خپل زمانه کې مسلمانان دي اوس پیغمبر نه مني یا آگا سان چې عیسایان دي یا آگا چې کسان صابئین دي نو چا چې ایمان راوړو یعنی منافقت کوي يهوديان دي پیغمبر ایمانو عیسایان دي پیغمبر ایمانو صابئین دي پیغمبر ایمانو او دې تم ډیر خلک وایي ځکه چې یو د منافقانو په دې فینډ کې راوستي دي کنه په ډاله کې راوستي دي خلک وایي منافقان ډیر خلکو داسې وي سفیان الثوري نو علوم بل سدوم منافقون او تعبیر د په مؤمنو شنو دې ایمان له اعتبار نشته سودی او عالم دی هغه مراد حنفیون دي حنفیون معنی پیدایشي مسلمانان بعض کسان استیر شي دي چې هغه د پیغمبر خدا زمانه کې وو پیدایشي مسلمانانو پیغمبر ولا نو منل خسر داغه نه پیدایشي واحد موحدین لکه زید ابن عمرو بن نفیل شو د نور کسان شو او قیس بن ساعده شو ورقه بن نوفل شو ابو ذر غفاری شو نجاشی وفد شو نو ان الذين امنوا د پیغمبر راتلون مخ کی ایمان راوړل دي نو من امنا چا چې ایمان وروړي په دې خلکو کې په دې پیغمبر باندې سپاوه شي خبره چا مراد نه مؤمن بي عيسى دي سو مؤمن موسی دي خبره پوښي اسو کوئی دواړه پکې دنه هغه ځان چې مؤمنان دي دخله نو امنو اخلاص وکړو او هغه ځان چې مؤمنان دي خمس خلق نو امنو معنی ثبتوا على الايمان تمشوا په ایمان باندې په اعتراض کوی دی جواب راش والذین عادوا هغه ځان چې يهوديان دي يهوديان ته هاد رجع عبادت د بوت پرې خو دو عبادت تسخی پرې خو سوګه د عربي لفظ دی هاد يهود واپس شو اذا تاب او دي ته تابوزه کوي چې دا د عبادت تدیه ته توبه دي ګرانه وا د کزان وجلو سوګه د اصل کې عربي نه دا اصل کې يهوذا دی يهوذا يعقوب عليه السلام یو نو مين سو يهوذا نو چې عربی تراتنو الف ته کټ کا نو يهوذا شو نو ظالم لري کنه دار شو نو يهود شو او دا مسما شو ټول د حضرت يعقوب عليه السلام د مشر زوی په نوم باندې مشر زوی راغی يهودا دی د دې وجه ټول يهود شو چا دې څنګه نصارا د نصران او د نصرانی جمع نصران مددگار ته وي او نصران یو کړي نه کنه نصران شي مددګاران مونږ وې د الله د دې مددګار کوي ویلي حواریون او نصران شي معنی کله دی او هغه ته منسوب او نصراني څو بدايات تاکید ده نصران خاصه مرګه ته نصراني من احمري ډیر سو
د سراجي باندې خو د سراجي اکه ناصر شي ناصریت منصوب کړ یا د وحدت لپاره وایي صابئین سبع خرج صابئ معنی خارج پدې کې بحر رائق بحر المحیط دولس اقوال نقل کړي ابن کثیر هم نقل کړي او پدې معنی شان او شاسه وو چې پدې خلق تیر نه پويږي پدې معنی تحقیق چې کوم دی جساس دی بار تقدیر څه چی اقوال پکې مختلف دي څوک وې دا مختلف خلق دي پرومیانو کې چې پروم کې دستور عبادت کوي په هندستان کې چې وی هغه خاطو سورنی ګرځیدونکي ولا سور دا غي عبادت کوي اسو کوئی دا اشخاص او عبادت کې د بت پرستان چې دي د دې خلق دوی او دې کې مختلف پارټي امام ابو حنیفه د اهل کتاب دي دا بت پرستان نه دي البستور عزت کوي لکه موږ د بیت الله قدر کو دغه د استور عزت کوي د امام ابو حنیفه په نسبت او د اسحاق بن راهوی په نسبت صابئین سره نکاح کړي شي صابئ خلی سره نکاح کړي شي ابو حنیفه شاګردانو نکاح یې کوي بت پرستان اقوال پکې مختلف دي دولس اقوال پکې نقل کوي سو کوئی قوم موحدین دي دستور تاثیر مني او بعض پیغمبران بعض نه مني سو کوئی تورات او زبور تورات انجیل نه زبور لولي او په کې کعبه ته موږ کوي او په جواز مناکحت کې په دې باندې بحث کې ځل کتابي نکاح سره کې کني نه یعنی ازاله واپ نو راشه من امنه يهودي ایمان راوړو پیغمبر صابئ ایمان راوړو پیغمبر ایمان د څه په سره ده او امنو چې منافقان دي هغه اخلاص په ایمان او ته بده سره شي اګه ثابت قدم په ایمانی نو ټینګ شو په خپل ایمان امنا ثبتوا علی ایمانهم او ایمانیت او سماوله ک تفصیل اجمالی ګورې لا اله الا الله ک تفصیل ګورې بیا آمنا بالله وملائکته نو دا پکې اول سره واخر شو وعمل صالحا او عمل کړی فلهم اجرهم بیا غا اعتراض او جوابیات درنو من مفرد دی آمن مفرد شو آمنو ونویلی وعملو ونویلی وعملی جماعت تقول معنی کر فلهم اجرهم معنی شو سو کوئی من آمن مفرد شولا فلهم خبر شو سو کوئی ان الذین دا ان دا پار اسم شو الذین او دا داغین بدل شو من آمن او فلهم خبر شو داغیر ثواب دے پنځري یو بلا مسلکم د علم عقائد معتزله وايي یو سړی بد وکړي لازمان به الله ناکاره بدل ورکړي لازمان فرض دي او که خیر وکړو لازمان به بدل ورکړي او سنیان وايي چې په الله هیڅ بدل نشته او تفسیر بیزاوی دا آیات لدی کی یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذی قبلکم الى اخره الذی جعلکم الارض فراشا والسماء بناء زمون مثال څنګه لکه مزدور چې سحر د خپل مالک نه تنخواه والی کودا الذی پټی دا 10 روپے والا شل والا ما دیګر راشوي تنخواه مې کومه کومه تنخواه ته خو سر وړي نو مونږ الله شته کړیو مونږ لوی کړیو مونږ خپل اوس کله کړي مونږ مزدور واغسته اوس کوم فرق څوک په الله نشته د دې وجه مسلمان سنیان مسلک سره په الله د چا حق نشته په الله د چا حق نشته خدای وکړو موږ حق نشته کې بد دیو حق نشته اوس اعتراض کوه اجرهم د دوی ثواب دی او اجر مضاف هم ته نو ثواب د دوی دی نو دی مالکان او دوی مستحق دي څنګه تاسو وایي چې نشته دا د معتزله او مسلک نو جوابي چې نشتی هم ټیک وایو چې شته هم ټیک وایو نشتی عقل دا وایي چې اسم شي ساسري ولیکن شته وعدن فضلا الله وعده کړی دا پیغمبر وعده کړی دا چې در کومای نو په دې له حاصل ورته وایو چې شته ثم المراد بالايد الصواب الذي وعدوا الايمان فاذا فتوا اختصاصهم بجدوال لا بالاستيجاب دا د سنیانو او د معتزله او د مسلک فرق شخه ثواب شته الله سره خامخا شته وعده اله ولا وعده نشته عقل دا نه وایي شته عقل سوې په دې مسله کې نشي نو هر ځای کې بدا مسلې یاد لري ښه شرط جرادي چې الله وعدا علی حقا زبې پورکم لازما پورکم د وعده د حد پوري
او نشتري ان عقل ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون واذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون مخکم سویلو شاول الياو سپونا تذکیر بآلاء الله تذکیر بإحسانات الله قلت تاسنما سورة حسانات کری داغی تقاضا سره گما نہیں کرنا یاد کیا وقتو چو آغا سلم کلک وعدا ستاسو تورم دمانی اچت کو تاسو وعدا نکو ولا یاسو ورفعنا فوقكم الطور چتکم پتا سمانی غرد تورو دا جکر موسیٰ علیہ السلام تورات راوڑو پا تورات کی گرانی مسئلے وی نو گران شوا نئی مانا ویناوشو جبریل تا چی دا تورو چتکر اس پا مولانا موضوعی مان اعتراض وکا چی مولانا وائی دا تور کیفیت معلوم نده چی اسمان تا غر سنگ وچت شو نمانی کنی نی نو شتاله اوس دانه د دې به تب به ضرر او اذا جاءت بل سوائل هغه کیفیت معلوم نه دی وي خیر پورته شي اوس ویل شي څنګه چت شو څنګه شو خو دې خطر راغلی چې غره راغلی ته پاسه شو غایت شو خدا خطر او بل طرف ته مولانا د پنځپی وي دا دې لپاره نو شوی دا غر دې لپاره چې دا وعده ثابته معجزه شي چې دا د الله طرف غد شي وي نو الته څوک اعتراض نشي کولای چې الته خو دا څنګه سره پته د داخله ولا ولا بس نه بیا خبر وکي بار تقدیر اوس اعتراض اصل کې پټ غونډه اعتراض دی پټ اعتراض دا چې هغه په لفظ وچت شو دوی خو مجبور شو او دارو مدار د ایمان په څه دی په اراده او په اختیار دوی خو مجبور شو څنګه ایمان راوړو یو اعتراض نو چاویو چې دې کې الجا نشته دي امام رازي وایي د اسمان اوچت نه دا ګورځيږي دغه په غرب اوچت شي له پاسه یو سات کې ولاړ یو سن خبر یو سو بیا کړو دویم جواب دا دی چې په اهل کتابو کې د ایمان اختیاري هم خیر دی او ایمان اکراهي هم خیر دی نقصان نه کوي دویم جواب دریم جواب طالبان او مولیان یو اکراه دی ویلي په اکراه کې سره مجبور نه دو خبري یو توي اراده بل توي رضا خو په اکراه کې د سړي خو نه او اراده کوي دا ابن ابي شمال کوي یا دا طرف کوم یا دا ورکو نو په اکراه کې اراده شته خو رضا نشته ويقال الواحد والجمع والصغير فإن يكون ولد وقال المتنبي ولد ونتخذ ولدا الى اخر دا شو دې ته ولد ویل شي مستو بحث روان دي په دې معنی ولد باندې با 554 کی بحث کړي شي هم الاهل والولد ولد فلان السلام عليهم ولدا والاب يقال هو والد والام والده دا بحثونه روان دي نو دې ته هم حقیقت کې اولاد دای اوس په دې کې دا ولد د اسلام ولي کې نشاول الله ته وایي چې ولد باغي محبوب ته ویلي محبوب من نحن ابناء الله من ده الله خواږي نو خلقتي معنا د ولادت بوجا او بيزايو وي تا ابي زكوي وقد اطلق على في شتم محكمنا بعض بعض المخلوقين ابناء الله بهذا المعنى چونکه دې اصلاح او تربيت الله کړی دی لكن لما تصور من هذه الاغبياء معنى الولادت دا لفظ مستنوي یو خبر شو او اسرائیل عجمی لفظ ہے سو کوئی اسراء من عبد ایل معنی اللہ عبد اللہ سو کوئی اسراء معنی صفوہ منتخب او ایل معنی عبد اللہ ولد اللہ نمون دا یعقوب اسلام بدی یو یعقوب شو بل اسرائیل شو یو انوم بل لقب بیاوی و اذاب سبحانه هؤلاء المخاطبین الى هذا اللقب تاکیدا لتحریک من اطفال اے د اسرائیل بچو پدې کې څه فائدہ ده کله ته يهود سره کله ته اې د اسرائیل بچو اسرائیل خو نیک سره و د پیر سین بیا و د عالم بیا علمک و د عابد بیا عبادتک
تاسو پلار خو عبد الله دې کی تاکید دې چې تاسو د الله عبادت کوئ په نبی اسرائیل معنی څه په اسمه الکریم یعقوب کې دا شی او د یادولو معنا دا چې یادول کې نو معنا دا غي شکر ادا کړ مقصود بالامر بالذکر الشکر نعمت والقيام بالرقيه صرف هغه یادول نه دي په خله یادول نه دي بلکې شکر بالنعمت یاد وکا او چې یادین بیا په دا غي شکر ادا کړئ واوفوا بعهدي فرقي وعد سما تاسو نه نو اوفي بعهدكم تاسو وعده بذكركم تاسو جمع وعده کړئ وعدي برازي ولقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل دا بکوي دا اکدا مکروه بدل دا او دا غي د پاره وي د دې د پاره د وفا د الله طرفنا اول به سره ژوندې پاتشي په خبره پوښي ویني به محبوشي مات محبوشي اخر کې جنت راشي وإياي فرحبون خالص ما نويري خالص ما نويري اس پر ایای فرحبون کی او پر ایاک نعبدو کی لوگوں دی فرق دی التم معمول مقدم دی او دلت معمول مقدم دی خو الت تکرار رشتی او دلت تکرار رشتی ایاک نعبدو کی فقط ستا او دلت پر ایای فرحبون کی فقط هم پکوایا او پر بیا وایا فقط ما نه ویریږي پټ بیا وای ویریږي معنا دوباره پکې داسې ولا فایا دا ضمیر منفصل دی عامل غواړي نه عامل کم دی ما پرهبون عامل نه پرهبون عامل وي نو بیا ودا پرهبو ویل شو پرهبونی بنو ویل شو دلته پرهبونی ځان له معمول غواړي او معمول حذف شی او کسل ذنون پکې اخر کې راغلی دا دلالت کې په مانون دی قائل ځکه دا پر هبو جنم راولي نو بیا څه کوي نو پر هبونی کې یې کټوا مفعول غش او دا کسر د نون دلالت کې پدې چې مفعول شته مفعول ولا او دې مقدم لپاره عامل فکر دی نو فقط ما او بیا پکې فام د نشوا فقط ما نه ویریږي کچره یریږي دا فاج ځای شو ان کنتم راهبین شیئا فرهبون کسن یریږي نو ما نه ویریږي فقط ما نه ویریږي کچره یریږي فقط ما نه ویریږي دا پک خلا خبرې کوي وان بما انزلتو ایمان اورې پای چې مالک دې مصدقا لما معكم لشي غنو کې دا کتابونه تاسو سره اعتراض بیاو کا مصدقا په تورات او په انجیل او په قران کې ډېر فرقونه دي اته دا مصدق دی خبر تصدیق کوي په اعتراض پوښ جواب پیشنګوئی شو مضمون پرېدا پیشنګوئی شو تورات نه انجیل کې چې قران برازي اوس را نشي خدای تکذیب وشي مصدق شو یا په اعتقادیاتو کې د دې او داغه د ټول پیغمبرانو علیهم السلام په عقیدو کې څه فرق نشته دي ټول عقلی برابر دي نو مصدقا په اعتبار د عقاید دا پکې ویل شي اکه د جزئیات په لحاظ سره بعض وخت کې فرق دی د حالات په وجه باندې بعض وخت د حالات په وجه سره وړو کې یو شنی مسلې لوی بلشنی مسلې یو ودن کې یو شنی مسلې بل بدن کې یو حالت کې بل شانتي دا کله مسافر کې ځان لا په مقیم کې ځان لا په وطن کې ځان لا په وطن کې ځان لا دا د احکام مسله رضی وجه نبی صلی الله علیه وسلم په دې زمانه کې مساوي کړي لو کان حي ما وسو الا تبي زما ته بدلی دا د هر زمانه خپل خبره ولا تكونوا اول كافر به مجوړيږي اول کافر په قران ولا تشتروا بآيات الله کله مغره کوي په الله زموږ پیسې لګي اول لفظي خبره کو ولا تكونوا واو د چمري اول مفرد دی نو سره غنو خلق ته وای مکیګه ته مکیګه تاسو بیا پکاره مکیګه ته نه وای ولا تكونوا اول څنګه مکیګه تاسو اول مفرد دی او دواره مفعول په یو محمول دي نو څنګه یو دي جوابنا دو جواب دي ولا تكون اول فوج اول قوم فلفظ کې مفرد په معنا کې جماعت اول ده یا ولا تكونوا بغمر ولا يكون او كل واحد منكم اول كافر فتاویل دار واحد نه دي کې هر یو پتا سو بیا د معنا په لحاظ سره اعتراض کوو
دا د مدینه خبر دي په مدینه کې ته اول کافر دي په مکه کې مخکې کافرانو څنګه اول کافر نو جوابونه ینه په اهل کتاب مو جوړيږي اول کافر په اهل کتاب په اهل مدینه کې یا مقصود ته مبالغه دا ظاهر مکهګه اول کافر معنا اول مؤمن شاه اول مؤمن شاه په تور د کنایي خبر کوم په تور تعریض خبر کوم اول مؤمن شاه بیا په اعتراض کې اول مؤمن بس نشي هم کله مؤمنان تیر شي بیا وسګي ما یې مقصد دا دی چې خبر را ورسېدله اخوالي خو مکه وا جلدی کوا دا مطلب کنایه ولا تشتروا بآتي مغرق الفضل ذات المال سمن قيل لك بيش سمن تاسو مخکې مالونه سمن پیسو ته وي روپو دوه قسمه سمن یو ته جعلي وي لکه دا نوټونه اوس جعلي دي دا سکې جعلي دي او په حقیقت سره اوس په دې ته سمن وي او بیا سمن کا عام مخلوق غوامي غړي کېلې په کوم دنه کولو کوم کې بیا ما وکړه او قیمه لګي بیا په سوال کوي چې الکه لګي معنی له ډیری باندې کنه څه لګي معنی کله کله په کې د شامی بعد حاشیو چې ته وایا چې الکه ختم کین 500 روپونو به کم نه لې شته وګورئ هغه نقل کړي راځي به کوي چې نه هغه نقل کړي ته خبره کوي او یو ته په کتاب حواله ورکړي دی دنیا اگر چې به تمامي هاشي خود جنت په نسبت باندې اثر دی هیڅ شي نه دی قیمت هم کم دی پنا کې دواله هم دی نو په دې لحاظ سره ته وایي سمن قلیل کته دراتو کې چې اشتراک بدلول ته وایي او دي خو مخکې مؤمنان نو جواب دی چې په تورات خدا خبرې وي کنه په دې لحاظ او دلته وایي وقت كانوا ياخذون في كل عام شيئا پیغمبر خدا چې راغل نو د هر سړي د فصل نه به سوختو راکې مسلې ته وایي من ذروع اتباعهم وذروعهم ونقودهم پیسو کې غستل په غلانو کې په پوي کې غستل په فصلونو کې بیا غستل نو دیوې کې د پیغمبر تابع شي بیا وزنه مشري ختميږي کنه نو هر څه چلو کو دغه پیسې پاتې شي نو مطلب دنیا به تمامها د جنت په لحاظ سره راکړه اوس فک یو بل مسله کو ابن کثیر راوړی دی قرطبي باندې کې دې په سبا یو اتقان هم راوړی دی اتقان دلته تفصیل وی مالکی په قرطبي کې په 215 ابن کثیر په 3 اتقان په 103 وقد استدل بعض علماء وی چې د قران په تعلیم تعلم په پیسې نه وي ولا تشتروا به او نقل شي په دې کې احادیث لا تصح چې کله حدیث مطالعه کوي نو ټیک نه دي کمزور مولانا زکریا صاحب هم د کوكب الدردي په حاشیه نقل کړی دي او ټولو ته ویلي صحیح نه دي هم مرتبه د حسن کې حدیث شته عثمان بن ابي العاص پیغمبر خدا چې لګوي طائف ته نو عثمان داسې مؤذن بلسي چې لا ياخذ على اذانه اجر وشته خو پرشته وقد صح انه قال يا رسول الله ان انا اخذ التلميذ فقال ان خير ما رسول الله كتاب الله او متواتر دي اقوال العلماء په جواز دي باندې غیر کې بعض علماء کراهت نقل کوي ولا دلیل آیات علامات او په دې آیات کې دلیل نشته دي چې هغه سوي دي دغه چې تاسو استبدال مطلب دی آیاتونه پرې او قران راو دا دي د خود سي ویلي هغه پرې خو ابن کثیر نقل کړی دي اسلام وایي سویمه صفحه دریمه دی ولا تشتروا بآياتي ثمن قليلا مکتوب دی پتیرشو کتابونو کې بنی آدمه علم مجانا تعلیم چکه نو بے پیسو بکې ښا نو کما علمتا مجانا لکه څنګه چې تا تعلیم شوی دی ویار صاحب له ورکا استاخت ښا مانه بیا کیږي ها وقيل معنا لا تعتذر البيع للزاهد والعلم وفي سنن ابي داود واي نبي سم
من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلم الا يصيبه دې په اړه ځکه په دنیا حاصل کی د جنت بو یو ته حرام هر څه تعلیم د علم وجود اوس مخ کې وزن تاسو ماوي کپدا متعین دی چې دا دې کې بل څه قران وایي کې نشته دی بل څه حدیث وایي کې نشته دی پیسې او پینالي او د بیت المال نبی علی ويجوز ان يتناول بیت المال ما يقوم به حال وقيا فإن لم يحصل له شيء كسوت ميراوي کې نه بیت المال او تعلیم چې وکي قسم شي کوله د دې شو لکه دې چې تعین نه شي نو دا بل شي وایي په ما تعین نه بل هم کول شي او چې تعین نه پیسې غستې شي مالک وایي شافعي وایي احمد وایي جمهور علما كما صحابه في البخاري في امر الفقه لديخ سيمار شلو ان حق ما قسم عليه اجل كتاب بل حدیث یو خزدا تفوس وش پیغمبر صلی الله علیه وسلم زوجتک نام القرآن تا ما ذکر القرآن تر موجود دی ان تعلیم وتوک هر چې حدیث او بعد ثابت دې اوسه تعلیم کړو طالبان قرآن هغه د لیندره ولې غلا تفوس کې وی کې خوخي چې لیندا د اور واچ غړتا نو وایله پترکو رواه ابو داوود ورو مسلم نبی وی کامل قرآن دغه صحیح اسنادو دا محمول دی په نظر علماء باندې یو پکې ابن عبد البر دی چې الله ورته على انه لما علمه الله لم يجزي بعد هذا ان يعطى ثواب الله لا ولد خدای لپاره کو څه پیسې دي او کله ابتداء اخلي نو غستې شي دا ابن کثیر بار تقدیر کتابونو کې دا مسله شته کله تاسو چې باب الاجاره وای باب الاجاره دا کتاب کنزوی قدوری وی شروی قایوی هدایه وی شامی وی بدائی وی کم کتاب دا فقه وی او باب الاجاره شروع کی دا زی پراسی دینی امور دی پا دینی امور پیسی نالی زمین کتابون دا وی مکروه دا اجاره کول پا دینو کم شیچ پا مسلمان ما دی اسی لازم دی نو پاغی رو پیسی نا دا زمین مخینی خبر پا امام پینالو فقضا بینالو فابتاء بینالو فتدریس د قرآن سنت باندې صرف لله فیسیالا نحو لله الباء الا خو په قرآن سنت باندې بینالو دا زموږ مخکنی خبره پاتې کوم حدیث ما ویل چې دا مخکې په سر کې شروع کوله هغه سره چې مات چلے دی یا لیونه شوی دی نو دا هغه د پاره مون کله دا جواب کړی دی چې دا د مل مستیا حق خبره پوښوي دا مل مستیا کله وای دا دم په دم خو ځان مثلا د مخ په تعلیم خبره کو او کله وای د کافر مال دی او د کافر مال چې دروغ او دوکه پکې نه اخلا فرق دا شته درې جوابه نسب الرايه رسیلهی کړي ابن الجوزی په نقل وزن کتابونه خدا سمول لیکن رستو علماء دا په اصطلاح ورستی پیژني ابو حنیفه او محمد او ابو دا ورستی راوښو زمانه کې وکتل شامی نقل کو چې حالات دادی کنار سبق کوي نو عللوه بالصوت مجبور الشامی راغلا د شامی مخکینو علماء صاحب د هدايه په تاریخ قرآن باندې اهل باغ خو جایز دي نور علماء ولیکل چې کېده شي واستي علماء دا په اصطلاح وکړه چې پیسې راستې شي مجبور قاضي خان وای په خو ځکه نه غستله چې بیت المال ورکولا په بیت المال کې د مدرسو حق دی کم دی نو سبب خلک وای په بیت المال دې ساغدل نه په کومه څه کړه دې څه کوي علماء کی چې فقرا او مساکین دعاګانې کوي او مجاهدین jihad کوي چاله خراج ورکو چاله زکات ورکو دې به دعاګانې کوي او دین بخوري او چې دین رخصي نو خلک کومه ورو خور شي کنه خو خو با اسلامي حکومت نه دیته کنه اسلامي حکومت پکار دی نه په اسلامي حکومت څه څه شرقات د پرې ما د شان دی وره هم پکې والمسلمون لا بد لهم من امام بادشاہ پکار دا قائد دی اسلام کی حکومت ستې وایي يقوم بتنفيذ احكام اسلاميه وشرعيه واقامه حدودهم غلب صداور کې دا کمال صداور کې زناکار وسد سغور کشمیر وټینګي وسد سغور اوس په کشمیر ولور کې ځان په سلام دعوا کوي وسد سغور مورچی ټینګول پرې دی وتجهيز جيوش فوجونه پکې وساتي با ولی خان کنه ته کو کې فوج تسجد لکه دا فوج ټول مال زندو څه کوي تجهيز جيوش فوجونه بسایت نه راځي چې فوج نه خو بیا بس کې
واخذ صدقات زکاتونه براغونډي ګوره وقهر المتغلبه كم خلق بلال لوکو کې ناس هغه مغلوب کوي والمدسي غلو وقطاع الشكمران واقامه الجمع جميع بقائمي والاعياد اخترب بقائمي وقتل المنازعات جګړې بقاتمي چې واقع د عبادو شهادت بقائمي په حقوق باندې ماشومان لکان جن کوي په نکاح ور کوي چې ولې قسمت د غنیمتونو بکې نور خبري وهم کوي پوښوي او لفاظ حاشیه وي مسلمانانو مدد کوي ویني محفوظ وي مال به محفوظ وي او ضد فعلين بخلق محفوظ وي عشور بخلي خراج الطريق مشروع كيد علماء تا خطباء تا قاضيان تا مفتيان تا مدرسان تا متعلمان تا حافظان تا وغيره غير المالي او دې بعدل وي مامون بوي عادل وي شرابي جوازر بنوي او قابل اعتماد بوي او مسلمان سره بوت رمینه وي او من لم يكن كذلك هغه امام حق نه دی مدد پکار نه دی بلکې واجب دي چې سره جنگ کوي او اوسې پینهاج حاشیه ولستل 110 صفحه شرقات ممکن کله د اسلامي حکومت ممکن سمالو د اسلام کې حکومت شته اسلام کې حکومت شوی دی موږ خو اصلي خبرې کوو اسلام قاعده وایو پلان کې وایو او سړي ویلي وي دا وصل اصلاح اسلامي حکومت خبرې کوم شروط الامام او داعين الامامات 200 سلوغ نبي ونسب الامام واجبنا الامه حکومت جوړول واجب دي په امت خلاف المعتزله سماع بیا ورستو وما وجوب الثمن ځکه مسلمان په متفق شوی دي حتی هدايه ټول واجب له مخکې کړو پیغمبر خدا وفات شوی خخول پرې خودل مخکې حکومت جوړ خدای نه مخکې ول پکار دي لأن كثير من الواجبات يتوقف عليك تنفيذ الاحكام واقامه الحدود وسد الثغور وتجهيز الجيوش وقسمة الغنائم وقهر المتغلبة والمتلسة وقطاع الطريق وقتل المنازعات الواقع للعباد وقبول الشهادة القائمة وإقامة الجمع والأعياد وتجهيز الصغار والصغائر والمقصود الأهم ولو ما قد خبر مزق مقصد دا إسلامي حكومت بديدة پاره 298 299 مسایره مسامره خو خیر دا خو پکې اسما ویلې چې اسلامي حکومت پکار دی نو اسلام څه مسلمان مدرسو پکې څه کار نه او دهشتګر جوړي ټول مرشديان ګوره تاسو زه هم سال سبق وایم چې ورشي په دې حکومت حمله وکړي پر شیطان کې او د سره قرآن کې شپور دی دا دې پوښي په کار دی چې هغه شپږ ورځې دی کی او کوته کې راغستي هغه باندې صبح نه راځي دې شغه دایي مطلوب دي کنه دغه چلته بدفعلی خوريږي فحاشي خوريږي او د ترکو په شان حکومت جوړیږي و غیره د امریکا د برتانیې او خوشاله پاره چې خشټل به حیا شټل به غیره په دې خوشاله نو تاسو په دې مسله پوښوي زمونږه کتابونو کې شان ورشا کشمیری مرحوم یو خبره کړې ده دې تاسو بیا هغه دا چې په دنیوي مقصد نو ختم کول دنیوي مقصد پیژنې ختم کوم دا کور برکت شي دا دکان برکت شي دا پټه برکت شي مقدمه کام شم د امتحان کې داخل دي مقصد ک دینی مقصد بیا مجبوری ده فرض پاتې کی بیا امامت پاتې کی قضا پاتې کی تا فرض پاتې کی واجبات پاتې کی خو اګه مجبوری نه و مرده وثواب نه شي نه دی بیلای وکړه دعا و تاسو نشي کولای خیرات نشي کولای کوه پای کې په پسې نالي ګورې چې ختم لاړې لاول خو ختم مکا اګه و دې کړه خیراتی و ختم کې ښا خیراتی پیسې بنالي البته درې مولیان زمو خطا شوی دي یو پکې دوه مختار والا دی شاګرد د بحر رایق دی بحر رایق خطا شوی د چغا د قدوري او شرح دا جوهر نګیرا خطا شوی اږي چې کی اجازه ورکړه پر ثوابونو لپاره پیدا واقعات نشامي کړه کړی او غټ بحث کړی په ثواب مجرد نه کی خیرات نشي کولای کوم چمن کوي قران په څه وایي کوي او دا باندې کې دې په خیراتي ختم وکړي او زه د خیراتي پیسې ورکوم دې پوښي وې لا معنا للاحسان وللصله دا خبره په نه کې شامي نقل کوي د صدر الشريعه او غیره دا ټول خبرې دي د السواس علماء او اقوال نقل کړي دي خسته بحث کړي بهر تقدیر د مجبورۍ مسله ده
مجبوري پوجي برابر اوس یو بل خبر کوم غف لګو مخه بعض طالبان زموږ ختم د سر نامه کو هر قسم ختم باندې او بیا نور سکی زه په دې وخت کې د باجوړ د یو مولوی څخه خبره کومه قیصر مولوی په یو عالم موږ ترخونه روانو ترخو ترون شه د دغه د کټ کوټ یو طالب العلم هغه د پرې زنا سره بدفعلی کوي او مزنانه حامله شو مثال لکه د مولا خو راغلی دي عالم خو ته فیصله کوي نو عالم د خلکو نه خبره پټه کنا میان پوه کینا طالب توي طالب علم عادل څه نه کړ دي چې نو په دې ورزول نو دنه باندې نو بهر دې ورزول بس پیری بلخ کړه کړه وی در کوته په قامداست کې عادل مکروه است پوه نو مکروهات نظام ساتي او محرمات ګورنن نه کې درو وي او ځان کې پنه کې د سبانه کوي ښا چې کوم شي کو جواز وی نو پای کې ابو حنیفه نما سوا مالک او شافعی او احمد فقيه قائل د سره اوس داسې کې علماء ورستي قائل شي د مجبور دی والو به ضرورت او د مجبوري په وخت کې خلک سره خپل مسلک پریدي ښا شامی نقل کوي د مفقود وسره پیژنې دیوبندیانو پرې خو د سره پوره د مفقود پیژنې سره مرولک شو څومره صبر وکړي نه بقي خزه بس دا به خزه بخاون نه کوي لس اتیا کاله فصل و صبر بقي خزه لس اتیا کاله فصل ژوندۍ بیا واده کوي چې دغه سړی امزول مرشي بیا پس کوي نور امام مالک وی سلور کاله به صبر کوي سلور کاله چې وشي نو قیسی په فیصلو خاون مړ دی اوس سوکا سلور میاشتې ولس انتظار وکړه فیصله پدې شو دیوبند وی سارامپور وی علماء پتو مولانا عبدالحی جابر رموز داود شو سبقو ډېری مسلمان امام ابو حنیفه د چا چې بچا حق وي اق شی باندې وي تمام زما روپۍ دي او روپۍ مستا بیا مونږ چې په لار کې پاتې وي په یو ځای کې منډه وټختو څنګه خبر نشي یاري ولې غنم به نه وړي جوار به نه وړي شافعي رحم الله خپل شی دی پورا کوا غنی دی کو جوار وي فتوا علماء د سبب پدې خپل حق د چې خلک خپل حقوق چال نه ورکوي خو چې پڅ دې حق ملاو شو نو ستاسو حق حاصل دی چې څوک دی وهینه او کنزینه کوي جنگ نه جوړیږي یو حمله کوي شی بیا مونږ ځو خلاص فتوا پدې دا حالات دي د مسلې بدلیږي په زمانه کې بدلیږي دا حالات نن سبا خو اسک خبره کې ته مخله او زی مخله هر امام یې نو دې کې د حرمت او د نه حرمت بحث نشته دی او دا حرمت هم وایا حرمت څه ته حرام پیژني ما ثبتا بدلیل قطعی لا شبهه فيه یو خبره حرام څه ته وي چې دلیل قطعی وي نو اجتهاد قطعی ویل شي تم اجتهاد کې زم اجتهاد نو کوم دې قطعی شو حرام وایا البت ورد على شمالا كطاقت دیون خیراتی امامتی کوا خیراتی تدس کوا او چې هغه داخلي نو هغه ستېج ناروان نه دي ښا داسې بنکه او زنګ په دې وطن کې ناکاره او نکار دي زدل تبتز بخیراتی امامتی کوم او تاسو مال خیراتی سایره کوي که ستاسو څنګه په بدل ورکړي تاسو مال خیراتی زکات ورکړي زکات په بدل ورکړي زکات خاص خلک ورکړي اخو بلا بد تبلیغ بلا بدل دې زکات اخلي خطر قرار چې مال 50 روپے راکوي شل راکوي سل راکوي زر راکوي باقي کې څوک راکوي غریب سره یې راکوي کنه مله زما حق غلي راکوي بیا دې غوړ په تحصیل کې دې غوړ زما په حق شل روپے درکړي دې سره راکوي خلکو ته مې ګور موثق دي دا څه به خیراتي او مدي کومه ته مې نه خلک پیسې راکړي دا څه خصفا ولا وايا يفتقوا فقط ما نوي لا ايا يفتقون بیا خبر شو ما نه ویریږي فقط اکشری یریږي نو فس ما نه ویریږي او رهبت لاندې یری توي او تقوا باندې یری توي ولا تلبسوا الحق بالباطل مخل توي حق باطل سره چې با تعالی شي حق مخل توي باطل سره یو ځای کوي یم وتكتبوا الحق حق مپټوي نکه بعد تعدیت شي نو حق مخل توي باطل سره یا که بعد استعار شي حق مخربوي په سبب د باطل باندې تاسو کوم غلطي خبرو لیکي تورات کې وای دام د الله کتاب دی دام د الله کتاب دی نو مخالفه وای د حق نه د باطل سره اتکتم عتب کو مسمانه پتلبسو ولا تکتم او
او داسې ویل شي ولا تلبسوا الحق ما انت تكتمون الحق سره کې هم حق پټوي او هم اشتباه کوي وانتم تعلمون تاسو په دې پوهیږئ د علم خواندان او دا کار کوي دا ډیره قبیحه ده سره امي سره غلط کار کوي خیر دی او دا علم خواند غلط کار کوي دې آیات باندې دلیل پیش شو چې عالم بالحق يجب عليه سارو دې به حق کار کوي او حرام دې په باندې پټول په شروط معروفه ولدل الفقهاء عالم ته به څنګه پټي دا امور مصلحه واقيموا الصلاه منذ الروي واتوا الزكاه زکات فمانځه کې څنګه تکبر لاړ شي په زکات کې څنګه بخل لاړ شي موږ وکړو او زکات ورته خبره به شي کنه نو مخکې اعتقادیات او فروع او دا ورته بیا وایي چې کافر څنګه مکلف دی په اعتقادیات او دارنګ فروعیات باندې ورکه عمر راکین منځ کوي د منځ کوم سره رکوع جز دی کنه ذکر د جز مرته منځ کوي یا رکوع کوي په مانځ کې بدی يهود سره رکوع نه کولا رکوع هم وکړي د رکوع کوم چې رکوع کوي نه رکوع دا پکې مله شي رکوع کوي او دا مې شي منځ کوي ذکر د مرته او دا هم ویل شمه چې موږ با جماعت په کوي ځان له موږ مکوي رکوع کوي صدر رکوع کوي موږ با جماعت چې دی د چا په باندې فرض عین دی ښا اهل ظواهر وای چې یو سړی موږ با جماعت نه کوي موږ د سر نه ونه شو او یو قول د احمد دا چې موږ یو شو فرض استفاده شو یو موږ استفاده شو یو شی استفاده شو اکثریت علماء سو کوئی فرض کفایه ده چا پکې نشي دي اکثر زموږ علماء او سنت مؤکد وای او حناف په نوم تحقیق چې واجب ده او دې روایت کې شپږ اقوال دي یو استحباب قول کمزور دی اتا مناسب بالبر تاسو خلق ته وینا کوي پدې کوي وتنسون انفسكم حال ځانم هیر کوي بر نه کوي ته وي بر دې ځایوي د بر نه بر وچوب مېرا کویا ولکنه نو بر هم کولاوي نیکی د چا سره ځان سره نیکی د خپلوان سره نیکی د پردو سره ټول پکې دنه او دا زورن دا حمزه زورن دا او زورن داخله پچا دا پتنسونه په دې وخت کې ابن کثیر نقل کوي دا نه چې یو سړی په خپل باندې غلط کار کوي نه بل ته بخنه وي نه داسې نه دو فرض دي په موته په خپل باندې کې بل ته ودنې کوي نه کوي نه که فرض یو سړی په خپل باندې نیکی نه کوي نه بل ته ویل شي دا به نه وای یو شی سار نور نه مستحی ته نکو ځان نه فرض ځان فرض نو وای نه کو درې کوي ځان نه فرض دي او په خپل نیکی کول ځان له فرض دي نو دا یو نیکی د پرې خودو کوټه باندې بل پرې دي فكل من امر بالمعروف فهو لا يسقط احدهما مثل الاخر على صح قول العلماء من السلف والخلف بإذن كثير دا ځان له فرض دي یو سره په خپل غلطي کوي نو بل ته نشي بل ته هم اگر چې ګوره پیدا مند نه بل خو بخښي یا بخښي خو دې خو خنه شو دغه حدیث دی چې عالم بيعمل المعروف وان لم يفعله وينهى المنكر لكن دا حق مضمون دی یو حدیث پیش کړي مثال د عالم خلقو ته خیر خیر په خپل عمل نه کوي رڼا درنا خلقو ته رڼا کوي په خپل سوځي ويعلم سبحانه حدیث بل روایت پیش شي تیر شو پاشپا چې اسمان ته جوړ شي قوم دې کنچانو باندې جيب کټ کړي شي حدیث د احمد فإذا سوق دي ولا استد امه مقرران خطباني خلق تبرينا نه کې کو خپل نه کړو په مثل کتاب ولا يعقلوا بل روایت پیش کړي نو سموي چې ختم چې شون دي کټ کړي ما یې بل سوق دي ودا خطبه د امت خلق تبرينا نه کې په خپل نه کړي بل دې دل کوي راتلوش په سليمه قیامت کې ټول دې په ور کې کول به دي شافعه چولي لکه د خره پشانتي خاصه کومه شي نه جهنم یا نشي لکه پلان کې تفاغ نه دې وینا کوله دې تاسو به په خپل نه کوله بل روایت بعد اثار جاهل او جاهل بخلكي او عالم يوزنهم يقبل الجاهل 70 مرة حتى يقبل عليه مرة واحدة وليس من يعلم كما لا يعلم ابن كثير وانتم تتلون الكتاب حالج بخبل الكتاب افلا اقلكم لازميك فدين پويږي چې کتاب له بخبل په پويږي لكن مقول رواسي افلا تعقلون قبح ثانيكم دخل عمل يا فلا تعقلون دلتم دار کوي چې عاصبه امر بالمعروف کوي نه منکر کوي دلته برالي محمد واسي ما تسلیج جماعت ته جنت متجش په نار باندې تاسو ته وایي کور او کوله خو تاسو به جنت تعالی موږ په نه لکنه موږ ونه واستعينوا بالصبر والصلاه
مدد حاصل کی امور مصلحه پس صبر او صلاح. صبر لفظی ترجمه حبس، ځان بندول د سنه د معاصی. صبر سلا على الطاعات، صبر عن المعاصي، صبر في الطاعات في المصائب. درې قسم صبر دی. ځان بند کا د ګناه، ځان ټینګ کا په طاعت، ځان ټینګ کا په مصیبت فی المصائب. دا درې وړه لطیفه درته وایم. په دې مردان کې چا تفسیر کړو ډنګ بابا، او دا یو تفسیر کې ماته شریف خاکوټ کې امام سے وکړو څو کال مخکې وسیله ثابت کړی. یا کرستین یعنی استانه مدد غواړو، وسیله ثابت کړو. دلته وسیله ثابت کړو. ناغي وسیله څه ته وسورو ته وي د پلان په خاطر او د پلان کې دلته خو صبر وسره وسیله خو صبر وسره. دا خو نیک عمل دی کنه، هر نیک عمل کو وسیله کوي کې بحث نشته دی. خبره په سړو کې د سړی وسیله کېدی شي کنه سړی نشي وسیله. د سړی محبت فی الله دا می خوخت دی، دا خوخه زما دا زما صفت دی. الحب فی الله من الايمان والبغض فی الله من الايمان. الله د پاره مینا د پیغمبرانو سره نیکانو سره داسره د نو نیکانو سره دا د ایمان د پاره نو هغه وسید زما د الله سره مینا ده، زما د پیغمبر سره مینا ده، زما د نیکانو سره د دغه مینی په خاطر یا الله زما چون دین د پاره وای کنه. واستعینوا بالصبر هذا هذا والصبر والصلاه منځ پکې تخصیص شو. صبر په ټول طاعت دی پکې دنه او ځکه په معنی کې خبرې وي عبادت د بدن پکې دی او د سپکې دی و د کته کې پورته کې وشي د زړه پکې سوچ نو فکر پکې دی، خلی خبرې پکې شته دی، یو سات پځې کې ودرېدل دی، اعتکاف په شکل پکې شته دی. دا ټول پکې دنه دي. او وانها لکبیرۃ دلته نقل کوي احمد پیغمبر خدا اسلام اذا حضر امر فضل الصلاه رامن منذ مصیبت ورا وانها لكبيره وانها داموس دانستي یا وانها دا استعانت فدیبا دا مدد حاصل فدور باندې لكبيره لثقيله. کبیر معنی لوی دی، معنی درون دی، شي وګدي درون دی، پارچا درون دی، موږ ګران دی، روزه ګران دی، صبر دی. الا الخاشعين مگر هغه څوک الله نه یری، څوک الله نه یری نه عذابونه ورته مخشي. نو دا شی ته بیا آسان کاری. او دلته بیا لیکي ګوره دام یاد لرا دا هغه سره موت ته یری او چې کوم سره مشق حاصل کی او دای شوق شنی بیا ګوره په دې تکلیف نو بیا ته خوشالتیا راځي. نبی سم فرمایي سوې وجعلت قرة عيني في الصلاة. زما سترګې په څه خوشالي په مانځه. ارحنا یا بلال بلال بانګو چې په مانځه شروع شي آرام بيو. ارحنا یا بلال بالصلاة آرام را کومتا. مگر څوک یریږي څوک الذين يظنون انهم ملاقو ربهم. هغه څنګه چې خیال ساتي، ګمان ساتي چې ملایو بدرس. اعتراض کو جواب کو. په ایمان کې دو مرتبه مکه ایمان مستوي تصدیق او د منطقيان تاسو کې تصدیق څلور مرتبه لري. یو تو اعتقاد جازمه ثابته مطابقه یقین، یو تو تقلید اعتقاد جازمه بس کلک اعتقاد. اگر چې اوچته مرتبه خو یقین ده، خدا تقلید مرتبه هم په ایمانیات معتبر ده. او مشرع لیکي لکه علامه د دنیاوی وها چې ډېر خلک په پیغمبر زمانه کې صحابه کرام مسلمان شي دای ته پوښتنه وکړي چې ولې په کوم دی خلک دیو زو سره هم البته ظنو دي جهل مرکب نه پوهیږم او په دې نه پوهیږم او بل مرتبه او بل دا چې هغه ته غالب ګمان میدا دي. غالب ګمان جرات بعید او زخ به په دې ولې کار کوي په دې نه دلته یو سنن ګمان کوي بیا بس چا یظن په معنا د يعلمون او د یوقنون دي او چا وینا ملاقات نه الله رؤیت پدې خو یقین دې قیامت شته خود الله پر رؤیت کې ګمان دي پدې پوښ دوی ولې هغه وخت سوزن بل یقین مجازا او معنا توقع نقطه
ایهام چې دا چا ځونی په باندې ګرانواله نه چې چا یقین او ته خو ځکه دا ویل دوه په واقعیت کې مراد ځونه سړي یقین دی خدای ولی ذکر کړو چې دا چا ځونی په دې غالب ګمان چې الله سره ملاقات کوم هغه دا ګران نه دي چې یقین هغه خود ګران دي کې دې شي الله سره میراو شو چې دا وین دا غیر په خلک دا دارو خرم کې دې جوړ سم خوري کنه او چې یقین دې دا خامخا اخو بخامخا نه ځکه ویلې دې پات وانهم اليه راجعون او دي الله تعالی كون كني يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي دوباره بیا تکرار کوم تاکید اے د اسرائیل نسل یاد کی نعمت زما په شکر سره کوم نعمت التي انعمت عليكم ما پتا شکر علماء لیکي دا تاسو ویل زما نعمت دی ولې دی انسان غیور بالتبع دا زه په دې پوښم چې پیسې بل لور کړی او خبر زمانه غواړي نو په پتا نه کړی نو ما در باندې کړی دا غي تقاضا او کنو سن یریږي نو دی بل واني فصلتكم تاسو ما غواړی کړل عالمي په ټول مخلوق باندې اوس بیا به اعتراض کوخه بني اسرائيل غواړي او قران څه وایي کنتم خير امه اخرى للناس تاسو غواړی کنتم خير امه تاسو غواړی التوي دارو غواړي نو جوابونه دوا یو جواب دی فضیلت جزئی هغه کې غوړواله او پیغمبران پکې کوم خو پیغمبران شي دویم د خپل زماني خبرې کوم تاسو ما غوړه کړی په خپل زمانه کې ته وای تاسو ما غوړه کړی په خپل زمانه کې تاسو زمانه د موسی عليه السلام د عیسی عليه السلام اوس نه غوړي زموږ په زمانه کې وو واتقوا يوما ويرګه دا واجب دغه پکې څه شو نعمتونه یاد کړو تذکیر بآلاء الله شو اوس تذکیر بأيام الله شو وایي کنه مخکې لا الله نعمتنا لا الله دې خبر واتقوا او دلته مفعول به سره واتقوا عذاب يوم نار يوم مفعول به حذف کړو مفعول فيه میں ودرو په ځای د چا د مفعول به ستوي توسعه وما جازا اگر شی پرېدا عذابونه اگر ورځ ګره دومره خطرناک ده ورځ نه بیریږي کم ورځ لا تجزي نفس عن نفس جزاء شور کې یو نفس شیئا سو او بیا طالبان مجانو خبرې کو لا دنبه او نفس نکره شیئا نکره او نکره چې راشي پس دنه په نسبت کوي تعریف هیڅ څوک د هیڅ شانه هیڅ او بیزاوی بیا وای د خلاصولو څو طریقې دي سلور طریقې سایس خلاصي په څو طریقو به خلاصي په سلور سوارک جزاء ټول چې څوم لاس روپۍ دي سوارک نا سوارک ډیری لګي دوا اسی اخلاص کا اسی په زور اخلاص کا زور په سفارش اخلاص ملت ما نو سلو ولا خبرې پاتې نه جزاء ورکول شي څومره حق دی هغه ورکول شي نه مطلقاً څه شي ورکول شي نه زور شته نه سفارش لا تقضي نفس جزاء شي ورکول نفس عن نفس لا تقضي نفس عن نفس شيئا نشي ورکول یو شړې د بل شي نو ولا يقبل منها عدل او عدل تیمشه غستل کېږي برابر هل تخم صور کول دي او برابر شي کولای چې لس روپۍ د سبي ورکړ نشي خبره ستینن صبر خمشي ولا يخل من عدل نتي عدل غستل شي نسي فارش ولا هم ينصرون ندوی مدد کېدي شي دوه اعتراض کوم بیا یو اعتراض کوم زمو خبري په نفس کې وي لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها مؤنث خبر پوښي ولا يؤخذ منها عدل منها شيء ابيا سواء ولا هم مذكر او دویم نفس مفرد دي او هم جماعت ته ايون سونو بیا جماعت ته واو دا څنګه چلو پوښي په خبر باندې نو جمع هم ځکه جوړ کړه چې نه کې راشي پس یې خبره پکې څه پیدا کوي تعین خدا نه جمع او په تعین د نفوس باندې خصوم مؤنث ففتعین د اشخاص من شو
مذکر شو مؤنث سماعی دی مذکر کیږي مؤنث کیږي هم په خبره پوه شوي نو جواب او سوال ولا يجوز بين مدد او د بچو د لپاره ما تاسو وی دي معتزله راغلو په قیامت کې سفارش نشته په قیامت کې سفارش نشته یو سفارش منی د اوچتوال د مرتبو د منی خدا نور نه منی جهنم ته وسه حقدار یو دی بدلی یا بتر یو بیا په راوځي دانش مو خو ګن سفارشونه وو د چا مرتبه به اوچت شي دا مسلمان دا ابو طالب په دا سفارش عذاب به سپک شي دا مون په قیامت کې به یو سفارش شروعي ته شفاعت عظما چې وته چې فیصله شروع شي دا بمنو یو سره به جهنم ته زیه بن بشي دا منو کله به بیا به راوځي په سفارش باندې حدیث دي نو دا څنګه دا په باندې کفار خبر او دا ولي وایي چې احادیث مشهوره په دې باب کې بلا موجود دي نبی کریم فرمایي چې الله پاک با پیغمبرانو ته ټول ته حدیث په موجودي سفارش پکې د شنده په کفار وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ اوس نعمتونه ورته دي هغه وخت بیا چې تاسو ما خلاص کړه خبرونه فرعون يسوركم سوء العذاب فتاسو به قص کول ناکاره او بیا يذبحون ابناءكم سوء دغه تفسیر سوء د ځان لري ناکاره عذاب سوء دار سوء بلو الکان به ذبح کول ويستحيون نساءكم جنکای به ژوندۍ ساتي او په ذالکم او په دې مذکور کې بلا او امتحان دی میرا ربکم طرف تاسو نه عظیم آل تبارک نقل کوي من يقول اليك في قرابتين او رأيين او مذهب آل ستوي تا تراجي کی یا د رشتې پوجا یا د رای او د مذهب پوجا بچی پکم دند شو نصیب کړو سی پکم دند شو شاګردان پکم دند شو مرګي او دلم پکم دند شو آل پويږي په خبره اوس د فرعون آل څوک د فرعون وطنيان دغه آل بچیو نه پیراین او مذهب دا ټول او دی وای اهل عام دي اهل خاص دي اهل په مستعمله په عزت مندو کې او اهل په بے عزتو کې مستعمل شي پس عقلو کې هم په بے عقلو کې هم د کلی اهل ویل شي په دې پوښي وسه قاعده اهل قريه ویل شي اهل قريه باندې وي اهل حجام باندې وي خبر پوښي په عزت مند دنیاوی کې آخرت چا په کې مذکر مستعمل اوس دا فرعون سو کندل ته په یو استلام نقل کړی دا ولې چانه ابو سعود په سلامه صفحه د 1 یو صفحه نقل کړی چې اصفهان او په ایران کې یو سړی دی قرضې پیډې شو روان دي دنیا کې سفر کوي پیسې بغټي کوي مصر ته ورغی چې مصر ته ورغی د پټو کې چې قتل یو بار د خټکو پروپای چې کیل تلاش نو یو خټکې پروپای سوچو بیا غوډیر خکار بار باخلم د روپای او بیا بخار ته زمو یو خټکې پروپای نه یو بار نو څو خټکې وشو روزانه به نور پیسې ګټم کایو سوړو چې خټکو بار راوست پټونه اوس روان دی یو ته خلک راک خټکې راک نو خټکې راک چې لازم یو خټکې ورته پاتې دا څنګه چلی ما خدا فسره و چې دا خټکی خلما بار باغلمه په خټکی په روپې دی ولته په روپې ټول بار ولا مونږ ته برازم او یو بخرسوم دا بل روپې شو خدمه بیا لای سوچو کې دا نه پرسان خالص او تحقیق نه کوي کینه مقبره کې ناس ته څوک مړ کی 50 روپے راک ولته وراکه راک جمع کوي 200 روپے جمع کوي چرته څوک معتبر په مو غدي پیسې وختي هغه ته ته پس پیسې تا چا کینه ولته حکومت ته بوت لا زمانه فرعون ته بوت ته ته چا کینه ولې پیسې مام دغه مطلب چې من تاسو بیا ته چا کینه ولې را چې تاسو نه کوم یو څه څه کوي وکړي زه په کوم او پیسې د دې مخې و پیسې بادشاہ له د بادشاہ خوښ دا وړي روپیا سره دې خو ځان سره کینه مشیر بادشاہ مر خلق داسره بادشاہ کو
داړي وخیاس بادشاہ شنو فرعون به دغه شي د نوم لوستل دي سو کوئی دای نوم دي سو نازمي ولید دي کبر ابو الولید دي صاد دي هر شي خود د بادشاہ د مصر ته په وخت کې سویل شو فرعون لکه نن سبا د پاکستان بادشاہ سی وی صدر د پلان کې دغه رسوي شاهنشاه د پلان کې غته پلان کې داسې ونو دا فرعون دې نو د مصر بادشاہ بیا به اعتراض راځي چې تاسو وایي دا مشتقین لا خو لقب دی نو دا خلق په عربی کوي تفرعل الرجل وتكبر رجل نو خلق ته دا مشتقین وې د دې فرعون سره دا تکبر لازم نو خلق وایي چې فرعون معنا متکبر کنو واقعاتو کې د فرعون ترجمه لقب دی دا شو عطارا بأسفهان ركبته الديون فدخل مصر وآل أمره إلى ما آل وحكاية البتيخ شهيرة وقد نقلها مولانا مقتديات بن بتفسيره نمي سوق دي سوق نمي المشهور الريان الوليد وقد آمن يوسف ما في هذه سوق لا بل دا يوسف عليه السلام په زمانه کې موسی عليه السلام یو د سوق ورته بچ بغیر فرعون يعني قص کول پتا سنا کړه او ذبح کول به زامن ولا ذبح کول په دې کې اقوال مختلفه دي شاوی ذکر چې فرعون خوب لیدلی و راغله ده د